الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال ليس له من يزيد على الماكل. تو الله په نومونو کې تیر جمعه مونږ د وارث نه بحث کړو چې الله وارث دی، آخري مالک دی. او بیا هغه مسله چلولې وه نو پای کې مونږ دې خبرې درتلي وو چې سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام وارث او کوم آیت چې ما لوستلو د سیدنا زکریا علیه السلام د هغه هم ځان له وارث غوښته. د دې وراثت نه بحث پکار دی چې دا کوم وراثت دی. مسائل غټ غټ نه وي، خو دا دی چې د انسانانو مزاج دا دی چې دې تحقیق نه کوي د خبرې، بس د مخکې یو خبره روانه وي د هغې مخالفت یا په هغې باره کې سوچ دا ګستاخي ګڼي او خیال یې دا وي چې که موږ د دې په باب کې څه خبرې وکړو نو ګویا کې دا به زمونږ د خپلو اکابرو باندې شک راشي. د دې وجې نه بدعات، رسومات، غیر تحقیقي خبرې دا عامې. په دې خبرو هغه څوک پوهېږي چې هغه ته د تحقیق د فایدې پته وي. ابه یو سړي تحقیق لفظ پورې خندنې کوو چې دا تحقیق څه شی دی، دا پکې چا راوستو. نو بیا هغې یو مثال پیش کړی دی چې استاد شاګردان له څه مسایل ورکړل، ورته یې ویل ځای د دې تحقیق وکړئ، تنهایۍ کې کښېنئ، سوچ وکړئ. بیا د شپې وي راپاڅېدلی دی، کتلې هغه یو وده او بل لګیا و، ټوله شپه هېڅ یې ته جوړ نه کړل. چې سهار شي نو استاد چې تپوس وکړو چې دا څه تحقیق وکړو، نو هغه ویل چې تاسو کومه مسله ښولې وه، په هغې کې زما مخې ته یو واو لفظ راغی، واو. نو ما په هغې واو سوچ کو چې دې را سره داسې غونډې غوندولې دی لکه دا ړومبنۍ خندنۍ شو دې پورې، دې د دې تحقیق وایي. دا بل نه یې تپوس وکړه چې تا څه تحقیق کړی دی، نو هغه وایي زه دې خبرې ته ورسېدم چې که زه تحقیق کوم نو مطلب به دا وي چې زمونږ په خپلو اکابرو باندې شک دی ګندی، د هغې علم کم دی، نو ما ته څه ضرورت نشته دی چې ته څه وایې بس زه به هغه کوم. دا زمونږ د زمانې د علماو د اهل علم شان دی. که مونږ کې داسې خلک پیدا شي چې هغه انکار حدیث ته ځي، دهریت ته ځي، الحاد ته ځي، بېدینۍ ته ځي، د هغې اصل وجه دکه ده. په کورس او په نصاب نه کېږي چې تا چاته کورس وښو، تا چاته نصاب وښو. دا کتل غواړي چې هغه سړی په دین پوه شوی څومره دی. دا جذباتي فیصلې مونږ چې کله
شاگردانو ته به تحقیق اصول ښودل. اوس هم زما دی کې کتاب شته دی اصول بحث و تحقیق، نو په هغې کې شاید چې به دا لومبنی اصل وي چې سړی تحقیق کوي نو ده ته چې کوم معلومات دي هغې سره به دی تعصب نه ساتي. دا به نه وایي چې زما دا تحقیق دا حرف آخر ده، هغې ته هم کله کله د شک په نظر ګوري چې هسې نه دی که څه غلطي نه شوی. دویمه خبره به دا وي چې د یو فریق مخالف یو خبره ده نو دی به د تعصب د وجې هغه نه رد کوي، خالی ذهن به وي او سوچ به کوي چې دی کې څومره وزن ده. ناله هغې انسانان تحقیق کولی شي. چې دا دوه اصول نه معلوم د انسان محقق نشي جوړی، البته هسې محقق جوړیدی شي. دا محقق کابلی کاف والا خارخ ته وایي، به دې خلکو وایي دغه خارخ لګېدلي وي. د یو قوم چې دا حالت یې نه وي نو څه غواړي. نن سبا الحاد، بېدینۍ، انکار حدیث دا راځي په هغې خلقو کې چې هغه علما دي. بې شمېره خلک ملحدین هغه علماو نه لاړل. دا ولې؟ هغې څه شی ویلی نه دی، نه قرآن مجید ویلی دی نه احادیث نبویه صلی الله علیه وسلم ویلی دی. بس په هغې یو چا پروت دی د پټکي او د مصلې او د کرسۍ، بس دغه عالمان دي. بنیادی خبره تحقیق کول. نن چې کومه خبره زه کوم د هغې تعلق د الله د وراثت لفظ سره دی. تېره جمعه به 3 آیت پیش کړو، هغې 3 واړو کې د الله نوم وارث ذکر و خو د جمع په طور وارثون او وارثین. جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو قرآن هلته فرمایي چې یرثون الفردوس، دا به د فردوس مالکان شي، الله به ولاسې ورکړي. نو وراثت خو راځي په دغې معنی باندې. بیا زمونږ استاد محترم رحمت الله تعالی علیه سید عبدالسلام رحمه الله هغه به ویل چې د مشرکانو الله سره وارث لفظ هم پرې نه ښود. پنجاب کې خو د شرک ښکرې لګي، دلته هم څه حال کم نه دی. خو د هغې په دې بسونو یې لیکلي چې الله نبي وارث، یعنې هغه وراثت عام خلک نه پوهېږي په دې باندې، لیکن دا خلک په شرک کې دومره تیز دی، دومره روان دی چې هغې الله رب العزت لا په وراثت کې هم شریک وکوت، نبي یې ورسره وارث کړ. حال دا چې نبي خپل وراثت نه وي، د نبي خپل وراثت نه وي، نه چلېږي. د دین نه د بې خبرۍ دغه حال دی زموږ. دا بار بار مونږ چغې وو، لیکن خلک جذباتي خلک وي، اوپره اوپره خبرې کوي، د هغې د وجې مسله ورته خرابه شي. الله وارث دی، دا کل کائنات به هغه ته پاتې کېږي. دې سلسله کې ما آیات ویلي و، کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقة الموت. دا کل کائنات به الله ته بیا پاتې کېږي. دا د مخکې نه هم هغه جوړ کړو، اوس هم د هغه دي او بیا هم د هغه. انسان خو په دې کې یو څو ورځې اختیارمند دی چې څه ورسره کوي ودېږي ورسره. دغه ملکیت د انسان اختیار تر حده پورې دی، مالک نه دی. دې ته ملک مجازي وایي. مثال ما ورکړو چې یو سړی ځمکه واخلي نو د ده خوښه دی چې جومات پکې جوړوي که حجره، کور پکې جوړوي، کمرې پکې څو اچوي، 10 که 12 که 20، مخ به یې کم خوایي، کم ځای کې کچن جوړوي او کم ځای کې باتروم جوړوي. ته د دغه اختیار حاصل دی. سروه دی پس به دا ځمکه د ده مالکي، یا د یو مړ شی دی نه لړ بشي. دا وراثت انسانی خو مجازي شی دی، اصل وراثت د الله دی. ولې جوړ کړي هغه دي، اوس هم په اختیار پکې د هغه چلیږي او آخر کې هغه ته پاتې شي. لیکن دې ذیل کې مونږ یو خبره کوو د وراثت انسانی.
نو تیر جمعه ما سه اشارات کړو وراثت ته پښتنو کې د ډیرو برایو سره سره یو برای دا هم ده چې دی د خور وراثت نه ورکوي دا پښتنو کې ډیره لویه کمزوري ده او یوازې پښتنو کې نه ده بلکې سندھ کې هم ده پنجاب کې هم ده په سندھ کې هم موږ داسې قرآن مجیدونه لیدلي دي چې د هغې الفاظ نه الوتي ما تپوس کړو د یو سړي نه چې دا ولې دا قرآن مجیدونه داسې دي هغه ویل دلته رواج دا دی چې موږ لور خور نه ودو کوشش دا کوو چې صاحب جایداد خلک لوڼه نه ودی هلکه ولې بیا میراث ځي اخوا زموږ د پلار نیکه میراث بیا بل خوا لاړ شي جایداد نو بیا څه کوئ تاسو نو موږ زنانه له قرآن مجید سره نکاح وتړو یعنې دومره جهالت چې په دې هم نه پوهېږي چې آیا قرآن خو د الله کلام دی د الله کلام سره څنګه نکاح تړلی شي او د نکاح چې کوم بنیادی مقصد دی آیا دغه سره حل کیږي دا انسانان چې غفلت ته ورننوځي که نه او د الله د کتاب نه لرې لاړ شي دا ګمراهۍ په اسانه راځي ډېرې نو کله چې قرآن مجید سره نکاح وکړي نو بیا صحیح قرآن خو یې له ورځي نه اکثریت له قرآن مجید نه ورځي اوس هم نه ورځي زمونږ پښتنو زنانو کې هم بې شمېره داسې دي موږ له راشي څه مسله به پیش کړي چې یاره موږ له دې باره کې وظیفه راکړه زه ورته یم تا قرآن مجید ویلی دی نه جي ما خو قرآن نه دی ویلی څه وظیفه درکړو ما نه چې چا تپوس کړی 98-99% زنانه وله قرآن نه ورځي داسې منډې وایي راوایي د قرآن ډبولو لا د قرآن ښکلولو له تکړه دي لیکن قرآن نه ورځي هغه زنانه وله چونکې قرآن نه ورځي نو هغې سار چې کیني نو ګوته یې راغستي او په قرآن باندې ګرځوي په کرښه باندې چې د قرآن په کاغذ باندې ته 13 ځله او 40 ځله ګوته راښکې په میاشت کې کاغذ به کم ځای ته رسي هغې کې هم دا حرکات دي دا ګناه دی پکار دا دی چې د زنانه د هغې برخه هغې ته ملو شي قرآن قاعده پیش کړې ده بس لنډ اسانه قاعده للذکر مثل حظ الانثیین د هر نارینه لپاره د دوو زنانو برابر برخه ده چا سره میراث پاتې پکار دی چې ورکړي دا یو داسې قرض دی یو داسې امانت دی د خویندو چې هغه د الله حکم د هغې خلاف کې دی دغه د الله حکم دی دا قانون هغه جوړ کړی په میراث کې معاف کول نه چې ما معاف کړ دا الله ورکړی شوی حق دا انسان نه یې درکړی دې وجې نه کم خلک چې کاروبار کوي زموږ خلک خو نه پوهېږي په دې خبرو یا پلان کې ډېر سپی دی ولې 110 روپۍ کېدی و چې 10 به مخکې راکړې سپی نه دا د کاروبار اصول دي چې کومه د هغه منافع ده مخکې ورکړه او 100 وروستو ورکړه ته لږ خپل دماغ سم کړه چې په یو کار نه پوهېږي یا کړی دی نه نو کم سے کم بل پورې مخانده دا زموږ د خلکو غلطۍ دي دا غلطۍ نه دي کول پکار برخه الله درکړې ده ته ولې معاف کړې ښه طریقه ده چې هغه اصول کا او بیا د هغې نه وروستو د الله په نوم کې هر چاله خیراتي ورکړې او خیرات ولېږئ دین خو زمونږ دا نه چې ته خیرات وکړه دین خو زمونږ دا دی چې ته ښه ژوند تیر کا داسې ژوند تیر کا چې ستا لباس ښکلي ستا خوراک ښکلي ستا اولاد چې کوم دی هغه تعلیم یافته وي د هغې پیزار وي د هغې ټوپۍ وي د هغې وجود پټ وي هغه تعلیم یافته وي هغه په خېټه ماړی
که د هغې د ودونو خبرې نو پکار دا دی اخلاقي فریضه ده چې پلار ورله وکړي. دې ته اخلاقي فریضه وایي، شریعت نه دي فرض کړي. بیا چې که یو سړی خیرات کوي نو صحابي راغلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما خپل ټول جیداد ټول مال و متاع د الله په لار کې خیرات کوم. نو هغه ورته وفرمایل اولاد لرې څه پرېښي دي؟ هغه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله په دې راضي دی او دی ناخوښه ده چې ستا نه وروسته ستا اولاد یتکفف الناس، خلکو ته لاس دې وریجې دې کې څه واچوه. خپل اولاد به سوال کولو ته نه پرېږدي، تربیت به هم دغه نه ورکوي. دا بعضې خلکو ته وګورم نو سترګو له مې اوښکې راشي، که مشران یو که کشران د سوال کولو عجیبه اندازې ته وایي چې دا ټرینډ کړي دي په دې باندې. کاش چې دې خلکو ته پته وی چې یو بني آدم بلا ضرورت سوالونه کوي، د قیامت پر ورځ د هغه څومره تکلیف دی شکل دی، د هغه وجود کې مخکې غوښه به نه وي، تش هډوکي وي، دا کلک سترګې بې حیایي. شریعت دا نه خوښوي چې انسان د خپله برخه دغه شانتې پرېږدي یا د خیراتي ورکړي، ټوله مه ورکوه. د چا چې سرسري مطالعې او سرسري پوهه ناوه څه وایي، ابوبکر صدیق د خپل کور ټول سامان په غزوه بدر کې ورکړی و. غزوه تبوک کې فلان فلان، دې ته ایمرجنسي وایي. ایمرجنسي کې خلک هر څه کوي، دا قاعده خو نه ده چې چا سره صحیح نه باسه ټول ورکړي ځان یې بېغمه کړي. دلته کلي کې یو سړی و نو ما ته وایي چې زه خپل فلانې شی فلاني له ورکوم فلاني له ورکوم فلاني له ورکوم، نو ما ورته ته الله نه ولې مخکې کېږي؟ الله ته پرېږده، هغه چې څه قاعده ویلې ده هغه شانته وکړه. سبا بیا محتاج ناست و هماغه چلو شو، خو د هغه درک نه لګي. دا ناجایز کارونه دي، د خپل وس مطابق ته خرچه کوه. وراثت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چلیږي که نه چلیږي، د هغې لپاره خلک دلایل پیش کوي. هغه خلک څوک دي؟ هغه شیعهګان دي. هغې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وراثت ولې نه چلیږي؟ قرآن خو فرمایلی دی چې للذکر مثل حظ الانثیین، نارینه لا د دوو ښځو برابر تاسو میراث ورکوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمېدل پکار دی. خو دلته ځان پوهېږئ دا نمونه وقتاً فوقتاً بدلیږي. د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم پیروکارو هغې ته شیعان علي وایي. شیعه ډلې ته وایي، د دې بل څه مطلب نشته دی. شیعه معنې ډله، شیعان علي د سیدنا علي ملګري. نو پای ملګرو کې څه ښه خلک هم او څه خراب خلک. دومره خراب پکې وو چې هغې علي رضی الله عنه ته خدای ویل شروع کړل، الہ ویل شروع کړل. سیدنا علي څه سوځولي دي پای کې، چا سره جنګ کړی دی، مشهور جنگ دی ناروان، په زرګونو یې مړه کړي دي. دې ته غلو وایي. دا مه وایه چې کوم دی سیدنا علي چې کوم دی نو هغه دغه مزاج والا سړی و، صحابي دی. هغه ځان د الله مرتبې ته نه رسي او نه په دې خوشحالېږي چې زما د څوک داسې تعریف وکړي چې ما الوهیت ته ورسوي. دا خارجیان کم قسم خلک چې دی دا هم په هغه زمانه کې پیدا و. خو یو په محدثینو کې شیعه لفظ د شیعه، نو محدثینو کې شیعه هغه چاته وایي چې د هغه محبت سیدنا علی رضی الله عنه سره د خلفای ثلاثه په مقابله کې ډېرې. خلفای ثلاثه سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر
او سیدنا عثمان رضی الله عنهم ته وایي. دا ټکي یاد ساتئ. خلفای ثلاثه منې درې خلفا ړومبني، د هغې په مقابله کې سیدنا علي سره محبت ډیر وي، نو سلف دته شیعه وایي. دغه جدا شیعه دي. یو د دې زمانې شیعه دي، نو په دې کې اکثریت قرآن نه مني. اکثریت داسې دي چې هغې علي ته نبي وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته طفیلي نبي وایي. خبره ګډوډوي ما خلکو ته، او ګډوډېدو کې هم مراد دی. کله چې مونږ ووایو چې امام بخاري د فلانکي شیعه نه روایت اخیستی دی، نو په خلکو اور بل شي، لکه فرق وکړه دواړو کې که نه. د هغې زمانې شیعهګان داسې نه وو. د هغې زمانې شیعهګان دا خبرې نه کولې دا کوم چې اوس وایي. دلته اسلام آباد کې بل کال یو رافیزي تقریر کو، هغه ویل چې مونږ چې کوم دی د الله د پاره دا سعادت ګڼو چې هغه د علي دربار په خپل روزو باندې پاک کړي. او ما خپله اورېدلي، بیا دې دی نه هغه وتښتېد. خو دا شیعهګان هم نه دي، دا یو ډېر بدترین فرقه ده په دې کې. هغې وایي علي ته علي په دې وجه وایي چې دی علي دی، یعنی هو العلی العظیم کې العلی هغې سیدنا علي ګڼي. بارکې خواخوانه ځو، خو تا په خبره پوهیو په دې کې داسې خلک و چې دی ویل چې د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میراث ولې تقسیمېږي. سوال دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې څو لوڼه ژوندی دي؟ یو دا که دوه دي که درې دي که څلور واړه دي؟ یو ژوندی ده، سیده فاطمه رضی الله عنها. بله نه ده ژوندی. او ښځې څو وې؟ د 9 بیبیانو هغه وفات شوی دی. او د لور برخه ډېرې او که نه د ښځو برخه ډېره وه. او دا مطالبه سیده فاطمه ولې کوله؟ یوازې خبرې د خلک ځان د کوزولو کوشش نه کوي. هغې ته علم نه و. هغه راله ابوبکر صدیق ته وویل چې زما د پلار په مال کې ماله برخه راکړه. د پلار مال کوم ځای و؟ په غزوه خیبر کې چې کوم فی راغلی و، مال فی، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان له خاص کړو. فی هغې مال ته وایي چې هغه غنیمت وي خو جنگ نه وي شوی. کم جنگ نه رستو چې غنیمت حاصل شي نو پای کې تقسیم کیږي، او مال فی کې تقسیم نه. دا څه پسونه جریبه نه وه، دا لږ غوندې ځای دی، پکې لږ غوندې باغونه وي اوسو فدک. تقریبا 10 میله به لرې د مدینې منورې نه. او اوس خو ډېر مختصر ځای هغه پاتې دی، کجوري مجوري پکې اوس هم شته دی. دکه فدک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاتې و. نو په دې کې چې څنګه د سیده فاطمه برخه وه، نو دغه شان پکې د امهات المؤمنین برخې هم وې، او دغه شان په دې کې د عباس برخه هم وه، او دغه شان په دې کې د سیدنا علي برخه هم وه، د سیدنا عثمان پکې هم وه. میراث به تقسیمېږي که اوس پکار دا یې چې ټول ووایي چې موږ له برخه راکړه، لیکن نور ټول خبر دی، سیده فاطمه نه ده خبر. تا دا تحقیق خبره چې ما کوله دک کړه، ته علم نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم کورونه چې ورکړي دي امهات المؤمنین له، هغه یې هدیه کړي و، هغې ته تحفه کې ورکړي، لیکن میراث نه یې چلېدلی. تحفتن هلته کې هغې ورکړي. یو کور چې په هغې کې سیده عایشه اوسېدله نږدې، او بیا په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دفن شو، وروستو صاحبین هم دفن شو. صاحبین منې
سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنهما یو صاحبین د احناف دي یو صاحبین چې کوم دی دا دي صحابه کرامو نو صحابه کرامو کې صاحبین دغه دوی ادا دواړه خران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د سیدہ عائشہ پلار دی او ول د سیدہ صفیہ رضی الله عنها پلار دا سیدہ حفصه پلار دی دواړه خران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کشران دوه چې کوم دي سیدنا عثمان او سیدنا علی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمان دي دواړه په یو دولونه واده پر لپسې یوې ورکړې واغه وفات شو بیا بل ورکړه او سیدنا علی باندې یو واده نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د میراث مطالبه راوړله هغه وخت کې چې ابوبکر صدیق خلافت ترلاسه کړو مطالبه چراله د لوی حدیث د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه داغه لک سر ویل دی ډېر لوی حدیث دا نمبر دی 3712 تفصیلی حدیث هغه مطالبه وروړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیدنا علی راوغوښته سیدنا عباس راوغوښته او دواړو ته ویل چې تاسو ته دا معلومه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کمال مونږ پریدو په کې میراث نه تقسیمي کی میراث نه بلکې دا غي نه اهل بیت به فایده اخلي لیکن ملکیت به چا نه یعنی څومره اهل بیت رسول چې ژوندي وي په هغه وخت کې هغه ته فایده اخلي عام مسلمانان ته فایده اخیستی شي لیکن هغه د چا وراثت نه سیدنا عباس مو فرمایل چې او سیدنا علی راوغوښته ناغه مو فرمایل چې او جی موږ دا حدیث معلوم ده نو سیدہ فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې ستا والد محترم ویلی دغه څوک اوس برخه ور نه کړه ولې حدیث باندې عمل نو خو خلک لګیارې کوشش کوي ګن امام بخاری باندې لګیاري چې امام بخاری جی شیعه او ځکه شیعهګان روایت اغوستي دي ستاره سر کې بوس دي که دماغ دی بګي د چې شیعه نه دا حدیثونه لري دروغ ولې په محدثینو باندې دا ایرانی و جی دا نه ایرانی و نو تورانی و ډېر لوی محدث دی یو هیره ده دا د امت لپاره څومره تکالیف د انسان تیر کړي دي د حدیث د زده کړې لپاره خلق نه چا قربانو ته ګوري نه علم ته ګوري نه د هغه پوهې ته ګوري بس اعتراض نه تکړی ایس بې څه به اعتراض وکړي دا حدیث د شیعهګانو د مقصد خلاف و ځکه د سیدنا علی او سیدنا عباس وګه موجود دي خبره ختمه شوه سیدنا علی فرمایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اورېدلی دي نورستو خلق را السیویل دا حدیث جی دا قرآن خلاف ابن قیم رحمه اللہ یو قول ما پیش کرو کافی وقتی کی کال بے کی تقریبا چې د ټول نمخ کې دا قسم خبرې کول چې حدیث د قرآن خلافی دا برد کو دا شیعهګانو کړه دا سنیانو کار نه ده د قرآن د کم آیت خلاف ده قرآن فرمائی للذکر مثل حظ الانثیین صحابه کرام نور کوي برخه او حدیث دا چې پیغمبر سپرید نابا وراثت پکې نه چلیږي دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا دا مردود دا حدیث ته چې دا ما ویلو نو صاحب لیکلو ویلی چې دا سړی چې کوم دی څوک دا خبره کوي د دننه نه پلیت دا د خلکو حالت هغه اصل مسله دا کړه حدیث چې صحیح وي د قرآن خلاف نه
او ته چې کتابونه وګورې د فقه حنفي هغې به څه وایي عام خص منه النبي صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه للذکر مثل حظ الانثیین دا عام دی لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخصیص ته کړی شوی دی د څه د وجې د قطعي حدیث د وجې دلته صاحبان پنچر کېږي بیا دا قطعي نه دی دا روایت ځکه موږ چغه وایو خلکو ته چې الله نه یره وکئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخبار احادیث اخبار احاد دا مرد کوي ټول دین به هم تلچټ شي ختم به شي دیره چل نه ورځي بیا دې سره به څه کوې آیا دا حدیث متواتر دی دې نه څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص کړی شوی دی چې خاص خص منه النبي عام خص منه النبي صلی الله علیه وسلم دا جواب صحیح ولې دی صحیح په دې وجه باندې دی چې سیدنا عمر په زمانه کې هغې مطالبه نه ده کړې د سیدنا عثمان په زمانه کې مطالبه نه ده شوې بلکې هغه مخکې وفات شوی ده اوس سوال دا چې د سیده فاطمه رضی الله عنها وارث به څوک وي سیدنا علي رضی الله عنه او چې کله خلیفه شو حکومت د هغه لاس له راغی نو هغه خپله برخه ولې نه اخیسته چې دا ویلی شي چې فدک د هغې میراث و او د هغې پکې برخه د دریو خلفای ثلاثه نعوذ بالله ظلم کړی دی نو سیدنا علي د هغې ظلم خلاف ولې نه کوي په دې وجه نه کوي چې دا ظلم نه و ځان په خبره پوهول غواړي دې کې د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې حدیث سره د مینې او د محبت او د عمل کولو یو نمونه ده چې لورې راځي لیکن برخه ځکه نه ورکوي چې د هغې والد محترم فرمایلی دي چې انبیا سپری پای کې وراثت نه چلېږي انبیاء کرام د هغې دغه شان وارث نه وي نو سوال په دې بیا دا دی چې دا قرآن چې وورثه سلیمان او داود وایي دا وراثت د څه شي دی د بعضې کمعقل سوی دا وراثت د نبوت دی نبوت په وراثت کې ملاویږي نبوت خو په وراثت کې نه ملاویږي علما یو خبره کوي یو څیز وهبي یو کسبي کسبي هغې ته وایي چې انسان یو عمل کوي نو هغه ته ملو شي یو شی او وهبي هغې چې د هغې ته د څه عمل کولو ضرورت نه وي مونږ ټول انسانان یو دې لپاره موږ څه کوشش کړو څه کسب مو کړو نه و کړی الله موږ باندې احسان وکړو موږ انسانان پیدا کړو بیا زمونږ وجود زمونږ جسم زمونږ خواله روغواله دې کې خو زمونږ څه د عمل دخل نشته دا الله را کړی دی موږ له نو نبوت هم دغه شان ته الله وهبي ورکوي عوام او خواص ټول په دې خبره نه پوهېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عبادت کو نو د هغې په نتیجه کې څه شو رسول شه څه ګپ لګی مړه عبادات خو نن هم ډېر شي خلک کوي نو هغه پیغمبران کی نبوت وهبي څیز دی لفظ دغه وهبي یعنی الله چې چاله غواړي نو ورکوي موسی علیه السلام له چې نبوت ورکو نو څنګه یې ورکړو نو قرآن خو یې نه څوک هغه مدین کې لس کاله تېر کړل واپس چې راته نه وي دغه ځای مې وورېدو ښځې ته ویل ته عیسی ده شه هلته به څوکي تپوس به وکړو یا تاسو له به څه لیدکی راوړم لعلکم تصطلون ګرم به شي چې لاړل نه هلته نه ورته اواز وشو قرآن خو من جانب الطور الایمن ویلی دا صاحبان دا چې وایي الله لجي طرف نشته دی دې سره به څه کوئ دا قطعي آیت دی الله چې کوم صفت ځان له ویلي هغې نه ته انکار نشي کولی کافر کېږي د تور د ښي جانب نه چې کوم دی اواز وکړی شو ورته من الشجره د ونې نه ورته وشو
دا نبوت ورکی والله ورته وی زه ستا رب یم فخلعن علیک فخلعن علیک نه موږ څه جوړ کړل ای جنازه چې کوې که نو پیزار کې به نه کوې ګناه دی چا وی چې ګناه دی پیزار کې خو نشته دی وی جي قرآن کې چې وی چې موسی علیه السلام ته ویلو دا زموږ د مولانو علم دی صاحبانو یہ دا گڑے وڑے خبرې وایي ابو بیا جنازه کوله یو سړی راسره ولاړو جنازه وشوه نو ما ته وایي چې دا څوک په سرتوره باندې لمونځ کوي که نه مې ډېر بدي شي مې ولې لمونځ یې نه کوي ما ورته په سرتوره خو مونږ هم لمونځ نه کوو خو د نارینه په سرتوره لمونځ کېږي مسله مه بدلوه را بدلوه دا عجیبه عجیبه خبرې عوامو کې مشهورې شي څوک داسې مشروطاني چې سپلی وباسي که د پاسه پرې ودرېږي دې څه فایده ده په ځمکه باندې خو د سپلی تلی لګېدلی دی که تلی پاکو نو ستا پې جنازه کېږي او که هغه پلیدو نو که پې د پاسه ودرېږي که څادر پرېږدې د پاسه پرې ودرېږي هم غلطه نه کېږي خو دا عالمان چې کله جاهلان شي که هغه جاهلان به علم د هغې نه سوا جاهلان شي د هغې نتیجه ده غلط کار خلک نه کوي دا حکم و د هغه شریعت و بس دې ته شرایع و من قبلنا وایي مونږ د هغې پابند نه یو تا د چېرته الله او رسول دا ویلي دي حدیث کې خو واضح راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل جنازه کوله پیزار کې کوله ناصحابه پیزار وبوسه یو غاړې ته کېښود صحابه کرامو کو نغیم کېښودل سلام یې چې وګرځو نو تپوس یې وکړو چې ماله خو جبریل راغی او ما ته یې ویل چې ستا د خپو د لاندې کم پیزار دی کې ګن لګېدلی مونځ پکې نه کېږي نو ستاسو د ټولو پیزار ګنده و یعنې زوره نه یې وکړه په دې باندې زمونږ خلک به څه وایي چې جی زمونږ لارې کوڅې ګندی واقعي ګندی هغه ګندي پکې چې هغه د مونځ دپاره مانع وي زمونږ لارې کوڅې خو داسې نه وي ګنده او دا کم ځای کې چې خلک ودرېږي چې پای کې څاروي سرېږي ښه مزېدار مزېدار پیشاب پکې خلک کوي هلته جنازې داسې ځایونو کې کوي خلک او اوس خو زمونږ کلي کې رواج دی حجره کې جنازه کوي نو هغې کې د شپې ډمان ګډېږي او سهار پکې دي جنازې کوي چې څو کسان ته ما ویل دا څه کوئ تاسو زمونږ خو څوک نه مني هغه جنازه یې هملته کې وکړه پاک ځای کې وکړې که یې د معصیت یو ځای دی چې پای کې ډمان ګډېږي پای کې اجلاګان ګډېږي ښځې پکې ګډېږي ډولکي پکې والي کېږي نو تاسو پای کې د الله نوم اخله دا چا په مذهب جایز ده د هېڅ چا په مذهب نه جایز غلط کارونه دي بس جوړ شوي دي ځان له عجیب و غریب ذهن جوړ کړی دی جومات کې وکړی بیا په جومات کې جنازه کېږي د سیدنا عمر جنازه کوم ځای شوې وه مسجد کې شوې وه ګڼ صحابه دي سیده عایشه وفرمایل د فلانکې صحابي مړ دی جنازه یې جومات ته راوړی چې پې جنازه وکړم ورسره خپله کمره کې ودرېږه جنازه یې وکړه دا د رستنو خلکو خبرې دي او دی چې کومه وجه ښیي نو هغه وایي لتلویث المسجد یعنې د جومات د ګنده کېدو د خطرې د وجې مونږ وایو چې په جنازه دی په جومات کې ونه کړی شي فقه کې دغه وجه لیکلي خو په دې دا سوال دی چې عمر رضی الله تعالی عنه د هغه شهادت څنګه شوی آیا هغه وخت کې د جومات د ګنده کېدو یقین و که نه و حواله شوی و تو روان دی آیا دومره زر د هغې علاج وکړی شو چې وینه بنده شو فوراً
د ځان نه دا دین جوړول نه پکار، دا غلطې خبرې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا ده چې هغه پیزار کې مونځ کوي. مونږ چې واړه اوس هم دی جومات کې مشران شته دی، هغوی نه وتپوسئ چې کله به نوی پیزار واغست پاک بیا جومات ته لاړ شو 2 رکعته مونځ پکې وکړه چې برکتي شي. نو که تاسو خامخا پیزار کې مونځ نه کوئ نو مه کوئ، مونږ خپله نه کوو پکې، دغه شان ودرېږو. لیکن دا هم سنت دي چې پیزار کې مونځ وکړی شي، او چې کله کوې نو بیا دا مه کوه چې پیزار دی وباسه د پاسه پرې ودرېږه، نه پخپو ودرېږه، څه فرق خو نه غورځي. سیدنا موسی علیه نبوت دغه شان ځای کې ورک. خبره دا چې نبوت مونږ ویلو وهبي دی، کسبي نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه میراث نه چلیږي، د هیڅ نبي میراث نه چلیږي. سلیمان د داود علیه السلام وارث شو په څه شي کې؟ په علم کې، په حق پرستی کې. دارنګې سیدنا زکریا چې وارث غوښته نو مال لی نه غوښته، دا هغه څومره جایداد و دی سیدنا زکریا جایداد یې و، هغه غریب جماعت کې اوسېده، جماعت کې اوسېده، چېرته کې سموده پس به لاړ کور ته، څه مال منال ورسره نه و، دغه به څه وارث شي. دا چې کوم وارث غواړي هغه د دین دپاره غواړي. اوس قرآن چې د کوم مقصد دپاره دغه صورت چلولی دی خلکو پرېښی دی، هغه دا دی چې خلکو له پکار داري چې هغه ځان له دیني وارث پیدا کړي، محنت دغه وکړي په خپلو بچو باندې چې هغه په دین پوهوي، خو چې پلار ته په خپله دین نه معلوم نه واسه دیني وارث پیدا کړي. چې عامو خلکو ته د دین په خپله مقصد نه معلوم چې د دین مقصد څه شی دی، آیتش مونځ روژه حج زکات بس خبره ختمه، اهمیت نه معلوم نو دین ته به څوک راشي؟ دې ته اهمیت نه وایي چې زه ډېر کار کوم، هېڅ کار نه ده. اسلام د ډېر شي عقایدو، د ډېر شي اخلاقو، د ډېر شي معاملاتو نوم دی. زه یو مثال در کوم، تاسو نن سبا حالات دي داسې سبزی اغوستي خلکو د دې حالاتو نه مخکې هغه ټول د حاجیانو، تبلیغیانو، دکاندارانو، صاحبانو سره پرته دي. ناسا پر اے ټوجت شو، نا په څو خرڅوي اوس؟ په هغې خرڅوي کوم چې یو هفته مخکې و، دا دې اوس اغوستي دي. زمونږ خیال دی چې دا تجارت دی، او مسلمان چې دی هر څنګه حلال کړي نو خیر دی. اسلام د دې اجازت نه ورکوي. تجارت جایز دی، منافع جایز ده، لیکن داسې نه چې ته په سلو کې 200 ګټې. مونږ خلک دې له تجارت نوم ورکو، دا تجارت نه دی بلکې دا ظلم دی. ظلم دا ظلمونه کول نه دي پکار، یوازې په ګیره ساتلو باندې، یوازې په د مونځ په پابندۍ باندې، یوازې د حج په کولو باندې انسان کامل مسلمانېږي نه. یو سړی تنګ دست دی، اب ټماټر نن سبا څنګه اخلي؟ آیا خوړی شي څوک؟ دا مصیبت امریکې راوسته دی که نه؟ یا به د ملک زموږ دا دکانداران د هندوستان نه راغلي. یعنی انسانیت هم څه څیز دی؟ انسانیت څه شو؟ مونږ به ځان له څه دیني وارث پیدا کړو؟ مونږ خو ټول ماده پرست یو، مونږ خو صرف پیسه ګټو. نه اخلاق شته دی، نه کردار شته دی، نه د مشر عزت شته دی، نه په کشر شفقت شته دی، نه احترام شته دی، نه څه ښه سلوک شته دی، نه تهذیب شته دی. مسلماني ده، دې ته مسلماني نه وایي. دا ټول غلط طریقې دي، دا د ګناه طریقې دي. سیدنا زکریا د خپلو وارثانو نه موالی رشتہ دار، وارثان رشتہ دار،
نو رشته وارثان رشته دار هغې نه یریږي انی خفت الموالی من ورای هغې نه یریږي په دې چې کې دینداري نشته نو ربه مال یو وارث راکې دا بل وارث سره غواړي چې نور شته دین له غواړي نو دا یې څوک نه پیش کوي چې یاره د سیدنا زکریا علیه السلام ځان له وارث کوت هغه د دین دپاره کوت د مال دپاره نه کوت دې سره پیسې نه وي سیدنا سلیمان او سیدنا داود علیهم السلام ترجمه ما ویلي دا دواړه بادشاهانو لیکن د هغې بادشاهۍ داسې نه وې کوم چې زمونږ نن جمهوري خلک کوي دغه به هغې خدمت ګڼه د دې عوض به یې نه اخست اوس خو چې یو سړی آفیسر دی صدر دی وزیر اعظم دی بل څه وزیر دی رکن دی د پارلیمنټ هغه له بلا مراعات ورکوي خلک او زی دا ټول د خدمت په نوم باندې خدمت مدمت نشته دی د سرمنې وباسلو طریقه ورله ورځي خو چې قوم نه به سرمن څنګه وباسو د صحابه کرامو چې کوم خلفا وو د هغې خو دومره څیزونه نه وایي سره مراعات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه خپلې اوښې هم لوشلې اوښه به یې سرولې هم او خلیفه هم مثال خلک پیش کوي که نه اسلام پکار دی دغه شان اسلام هېڅوک نه خوښوي ابوبکر صدیق ملګرو ورته وویل چې اوس ستا ذمهدارۍ ډېرې دي اوس مه کوه دا کار حاجتمند راځي فیصلې کارونه یي دا به څه کېدو نو هغه ویل زه به ژوند څنګه تېروم دا نه چې ته ولې اختیار ورکړې چې ټولې خزانې باندې مار کېنولی عجیبه ذهنیت دی اسلام د ابجد نه واقف نه دي او مسلمانان دي ټول تاله مونږ تنخواه مقرر کړو هغه وی ټیک ده څومره مقرره وی چې ما به د ورځې ګزاره کړي د یو عام مزدور د مزدورۍ برابر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تنخواه وه دغه شان اسلام غواړئ تاسو داسې اسلام هېڅوک نه غواړي دی خو داسې اسلام غواړي چې ته شموز پکې او نور چې څه کوې کوه چې خزانه کې څه پراته چې ټول ختم کړي یو کس یا دوه کس دغه خلک صحابه کرام ابوبکر صدیق یا نور دا لوی لوی خلک د هغې دغه مراعات نه و دا په سوونو زرګونو مراعات دي خلک ورکوي یو بل نو بارکې الله وارث منې آخري مالک دې کې زمونږ دپاره څه وخت دا دی چې زمونږ هم د ژوند محدود وخت دی کال دی 2 دی ګنټه ده نیمه ګنټه ده 10 منټه دي 20 منټه دي هېڅ چا ته پته نشته هر انسان دې په دې سوچ وکړي چې زه څه جمع کوم نو څنګه یې جمع کوم څنګه ژوند چې تېروم نو څنګه تېروم دا به زما نه پاتې کېږي زما بال بچ ته به پاتې شي هغه نه هم پاتې شي ځي آخر کې د دې وارث به څوک وي دا به الله نو زه خپل ځان ولې جهنم ته وغورځوم ولې د خپل اولاد دپاره حرام کارونه وکړم جایز کول پکار دي ماته انسان ناروا کوي تر دې پورې چې دی مړ شي او هغه کم ناروی چې کړي د هغې نه فایدې د هغې بچي اخلي نوسي ته اخلي دا ثواب دی که نه دا عذاب دی او کرلی چا دی کم سړي چې اول روانې کړی ده انسان دی داسې نه وي چې دی د الله نه سوا بل څوک وارث وګڼي الله آخري مالک دی اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين